قبر ته بقره ویل د بقرې اول او آخر ویل شته او که نشته؟ ځکه یو ملګري ویلی دي ما ته ذاتي طور باندې ډېر ملګرو میسیجونه وکړل چې په دې باندې خبره تاسو وکئ چې کله مړی وشي نو چې کله دفن شي په هغه باندې کله خاوره وراچولی شي نو د هغې نه وروستو بیا عالمان ودرېږي سر ته او خپو ته نو چې ودرېږي سر ته خپو ته نو سر ته سورة البقره اول وی او خپو ته د سورة البقره اخر وی آمن الرسول بما انزل الیه او لا یکلف الله نفسا الا وسعها د دې ویل احادیثونه ثابت دي که ثابت نه دي دا جایز دي که ناجایز دي د دې په باره کې خبره داسې ده چې د دې تلاوت کول ضروري نه دي موږ دا وایو ضروري نه دي ښه خبرداره چې کله سړی او یو کله یې پرېږدي چې د خلکو ته پته ولګي چې دا څه لازم خبره نه ده دا دفن سره څه لازم او ضروري خبره نه ده چې خامخا به یاره سر ته به سړی د سورة البقرې اوله وایي او الف لام میم او د مفلحون پورې او خپو ته به خامخا من الرسول لا یکلف الله نفسا وایي قوم الکافرین پورې چې خلکو ته را پته ولګي چې دا څه لازمي ضروري خبره نه ده لهذا عالمانو له پکار دي چې کله یې وایي کله یې پرېږدي خو بالفرض که څوک یې وایي نو دا بالکل مستحب عمل دی او دا بدعت نه دی موږ بعضې اهل حدیث رونه دې ته بدعت وایي ډېر په سختۍ ته خلک منع کوي ملګري تپوس کړی دی چې دا د احادیثو نه ثابت دي که ثابت نه دي نو جواب دا دی چې د حدیثو نه ثابت دي د دې په باره کې دوه روایتونه راغلي دي دوه روایتونه یو روایت د حضرت لجلاج رضی الله تعالی عنه روایت دی او دویم روایت د حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی دا لومبی روایت دا په سنن بیهقي کې دی بیهقي المتوفى 458 هجری ابو بکر احمد ابن حسین ابن علی بیهقي رحمه الله هغه په سنن کبرا کې دا روایت پیش کړی دی په خپل سند باندې هغه روایت داسې دی چې اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو العباس احمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر چې ما د يحيى ابن معين نه تپوس وکړو چې د قبر په خوا کې تلاوت کول څنګه دي فقال حدثنا مبشر بن اسماعيل الحبيو عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابيه انه قال لبني چې دا لجلاج د خپل بچو ته ویلو اذا ادخلتموني قبري چې کله تاسو ما په قبر کې داخل کړئ قبر ته مې کوز کړئ فزعوني في اللحد ما په لحد کې کېدی وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله تاسو بیا دا دعا وایئ چې بسم الله وعلى سنة رسول الله او دا غین وروستو بیا په ما باندې خاور راواړوئ وقرأوا عند رأسي اول البقرة وخاتمتها او بیا زما سر د تاسو د سورة البقرې اول وایي او دارنګې د هغې خاتمه هم وایي یعنی امن الرسول هم وایي ولې وایي ځکه فإني رأیت ابن عمر یستحب ذلك ما ابن عمر لیدلی دی چې دا به یې خوښول نو دا موقوف حدیث تر ابن عمر نه راغلی دی د لجلاج نقل کړی دی سنن کبرا جلد نمبر 5 صفحه نمبر 404 کتاب الجنائز باب ما ورد فی قراءة القرآن عند القبر دا روایتو د سنن د بیهقي دی د دې روایت په باره کې علامه شوکانی رحمه الله هغه څه وایي علامه شوکانی رحمه الله د دې روایت په باره کې وایي الحديث اخرجه البيهقي في سنن كما قال المصنف رحمه الله تعالى وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن وإذا خوما چې د قبر د پاسه وویلی شي د دفن نه وروستو څه وویلی شي اول سورة البقرة وخاتمتها د سورة البقرة اول ویلی شي او خاتمه ویلی شي او بیا څه وایي وحسن النووي اسناده امام شوکانی وی امام نووي رحمه الله دې سند ته څه ویلی دی دې سند ته امام نووي رحمه الله حسن ویلی دی نو دا سند حسن دی نو په حسن سند څه ته وایي حسن حدیث مقبول څلور قسمه دی صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاتی حسن لغیره لہذا دې حدیث ته علماء ضعیف هم ویلی دی لکه علامه حسمی رحمه الله هم دې ته ضعیف ویلی دی نور علماء ته هم ضعیف ویلی دی خو په تعدد د طرق باندې دا بیا حسن لغیره ګرځي لہذا حسن دی او بیا وی یو خبر امام شوکانی کړی دا امام شوکانی رحمه الله تحفة الذاکرین کې دا وی وهو وان كان من قوله اگر کدا قول د ابن عمر دی یعنی دا خو موقوف حدیث دی خو فمثل ذلك لا يقال من قبل الرأي دسې قسمه خبره د خپل عقل نه کیږي ځکه دا خلاف عقل ده دا خبره به د نبی صلی الله علیه وسلم نوریدلې وي
او بیا وی چې يمكن انه لما علم بما ورد في ذلك فضل العموم استحب ان يقرأ على القبر. و د ابن عمر ته دا معلومه شو، دا ممکن ده چې کله ابن عمر ته پته وه چې په دې کې فضیلت دی، لهذا هغه دا غوره کړه چې په قبر د پاسې دا ویلی شي، لکونه فاضلا، ځکه په دې کې فضیلت دی. رجاء ينتفع الميت بتلاوته، په دې امید باندې چې دې مړي ته به د دې په تلاوت باندې فایده ویلی شي ورسولی شي. په دې وجه باندې دا روایت داسې بیخي ساقط نه دی، دا روایت بیخي ساقط نه دی. هم دا روایت امام طبراني رحمه الله هم دا روایت پیش کړی دی. زه طبراني دا روایت پیش کوم، دا کم د لجلاج کم حدیث ته ادا ده. امام طبراني وی سليمان ابن احمد ابن ايوب طبراني هغه وی حدثنا ابو اسامه عبد الله ابن محمد ابن ابي اسامه الحلوي قال حدثنا ابي حا وحدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي حدثنا ابي حا وحدثنا حسين بن اسحاق التستري حدثنا علي بن بحر قالوا حدثنا مبشر بن اسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن الله بن اللجاج لجلاج النبي قال لي ابي يا بني اذا مت فالحدني فاذا وزعتني في لحد فقل بسم الله وعلى مله رسول الله. دقه ورته ویلي دي. بیا ورته ثم اقرا عند راسي بفاتحه البقره وخاتمتها فاني سمعت رسول الله يقول ذلك. دا مې د الله د رسول نه اوریدلی. دا امام طبراني ذکر کړی دی. او امام طبراني رحمه الله دا روایت چې کله پیش کونو علامه هیثمی رحمه الله متوفى 807 هجری مجموع الزوائد کې وایي چې رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. و دا روایت امام طبراني په خپل معجم کې ذکر کړی دی او د دې رجال دا صحیح رجال دي، دا د توثیق هغوی کړی دی. دا روایت امام زلیعي پیش کړی دی په نسب الرای کې او په هغې باندې سکوت کړی دی. د دې سره سره ابن حجر اسقلاني رحمه الله هغه هم په دې باندې رد نه دی کړی. امام شوکانی رحمه الله په نلوتار کې ذکر کړی دی او په دې باندې کلام نه دی کړی. امام علامه نیموی رحمه الله علامه محمد ابن علی نیموی متوفى 1322 هجری اثار سنن کې د دې روایت نه استدلال کړی او دې ته صحیح ویلی دی. وی رواه الطبراني في المعجم واسناده صحیح، دا نیموی ویلی دی. لہذا دا روایت هغه کوم چې د اجلاج روایت او چې ما ستاسو مخکې پیش کړو. د دې وروسته دا یو بل روایت دی، دا حضرت عبدالله ابن عمر روایت دی. دا هم درته وایم د ابن عمر دا روایت کوم چې دا روایت یعنی مرفوع دی، نو دا هم طبراني ذکر کړی دی. امام طبراني المتوفى 360 هجری. حدثنا ابو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بابلتي قال حدثنا ايوب بن نهيك قال سمعت عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه. چې کله سړی مړ شي نو ساروي مو واسرعوا به الى قبره، قبر ته زر زر ویسي. وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. وإذا غسر تر د فاتحة الكتاب ویلی شي د کتاب یعنی د سورة البقره اول او آخر ته بیا خپو ته خاتمه یعنی آمن الرسول اخری ویلی شي. دا علامه طبراني رحمه الله ذکر کړی دی. د دې په باره کې د علامه هیثمي جرح راغلی ده. هغه روایت دا دی او وی هیثمي وی ورواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. دا روایت کمزور دی. مجموع الزوائد کې باب ما يقول عند ادخال الميت القبر په دې کې دا ویلي دا روایت کمزور دی. لیکن علامه ابن حجر عسقلاني رحمه الله فتح الباري شرح صحيح البخاري باب سرعه بالجنازه په دې کې جلد نمبر 3 صفحه نمبر 237 کې لیکلي دي. ابن حجر عسقلاني رحمه الله سوی ويؤيده حديث ابن عمر، و د دې تایید حدیث د هغه ابن عمر کوي. یعنی کدا کمزور دی خو الته بل روایت راغلی دی ورله سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره اخرجه الطبراني باسناد حسن. امام طبراني دا په حدیث دا په سند حسن باندې ذکر کړی دی. لہذا دا د روایت ته هغه حسن ویل دی. امام نووي رحمه الله او دارنګ امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله دی علماء د تباقدا قابل استدلال وې دی. په دې وجبانه دا ثابت دي چې سړی قبر ته باقاعده د سورۃ البقره اول او اخر وي. دا څه د بدعت خبره نه ده. البته دومره مونږ وایو چې لازم نه ده چې خامخا نه ده او دا بدرد او تم نه دی ویل پکار. خو روایت قابل استدلال دی. دا دوه روایتونه ما پیش کړل لہذا د قبر خپوتا او د قبر سرتا د سورۃ البقره تلاوت او د احادیثو ثابت ده. د دې سره